د بېنظیري د روپو پر اخیستو کې ځینې کسانو ته مشکل چې دا هغه راځي، ځینې کسان وایي موږ ته بار بار ایرر راځي، ځینې کسان وایي زمونږ اکاونټ چې دی هغه ان ایکټیو دی. نو د دې مطلب سره او موږ ته به روپۍ چې دي دا په کومه طریقه میلاویږي. نو په دې ویډیو کې یو ښه په تفصیل سره په کوم دا ویډیو ستاسو دپاره او معلوماتي، نو تاسو ویډیو راولئ دا مخکې شیر کړئ چې نورو کسانو ته ورورسي، ځکه زیاتر کسانو ته دغه مشکل راځي چې هغه روپو له لاړ شي، روپۍ چې دي دا ورته نه میلاویږي. ځینې کسانو ته خو هلته لیکلی دی ان ایکټیو، نو چې ان ایکټیو ورته لیکلی نو هلته کوله کسان چې دی هغه ولا بایومیټریک نه کوي. تاسو لاړ شئ اول نمبر خپل بایومیټریک چې دی دا وکړئ، ځکه د هغې ورځې پوره شوي دي. بایومیټریک چې دی دا وکړئ، ستاسو اکاونټ به ایکټیو شي. ایکټیو به تاسو ته راشي، نو بیا تاسو ته د بینک د طرفه چې دی هم میسج راتلی چې دا ما تاسو ته په څو ویډیوګانو کې وایي چې تاسو ته به د بینک د طرفه چې دی میسج راځي. یو کس وایي د بینک د طرفه میسج رانه شي، نو بیا موږ ته هم میلاویدی شي او دې ځل چې دی هغه تاسو ته هم میلاویدی شي. تاسو چې لاړ شئ ورته ولګوئ، ستاسو اکاونټ چې دی کیدای شي هغې ته راغلي روپۍ تاسو راواخلئ، د هغې نه وروسته بیا تاسو ته میسج راشي چې تاسو خپلې روپۍ چې دی دا راغستې دي. نو ځینې کسان پکې دا قسمه تپوسونه چې دي دا هم کوي، خو ځینې کسانو ته هلته کې ایرر راځي، چاته 400 راځي، چاته 105 راځي، قسمه قسم ایرر چې دی دا راځي. خو دا د هر بینک چې دی دا جدا جدا راځي، لکه د هر بینک جدا جدا راځي. ځکه زیاتر کسانو چې دی د هغې موږ ته سکرین شاټ چې دی دا رالیږلی دی، موږ ته دا ایرر چې دی دا راغلی دی. د دې مطلب څه دی؟ نو ایرر دا مطلب دی چې دا یو غلطي ده او دا غلطي څوک کوي؟ دا غلطي چې دی دا د بینک د طرفه کېږي. لکه ستاسو چې کوم بینک دی دا نوی نوی پروګرام دی، نو د دې د وجې نه پکې بار بار چې دی د بینک د طرفه مشکل راځي. نو زیاتر کسانو روپۍ چې دي دا ایسارې شوي د دغې د وجې نه دي چې د هغو له طرفه چې دی ایرر راځي، د هغو له طرفه ایرر راځي. نو دا د هغو مسله ده، ته یو څو ورځې سفر وکړه، یو څو ورځې پس ته لاړ شه، نو دغه مسله چې ده هغه به د دغه اکاونټ نه چې دی هغه به ختم شي. خو په دې کې ځینې داسې کسان دي چې د هغو روپۍ بندې شوي دي، روپۍ بندې شوي دي، نو هغو ته به دغه روپۍ نه میلاویږي. په هغې به بله ویډیو چې ده هغه به تفصیلي راوړم، خو ایرر درته راځي. نو یو ورځ دوه چې دی ته صبر وکړه، بیا ته خپل هر سره چک کړه، دا به وشي. او ان ایکټیو چې راځي هغو له هم پکار دي چې خپل بایومیټریک وکړئ. چې بایومیټریک ستاسو وشي نو تاسو ته بیا دغه راتلی شي، تاسو ته میسج راشي د بینک د طرفه میسج راشي، نو تاسو بیا تللی شئ او خپلې روپۍ چې دی دا راغستی شئ.